رهنما ماهر تعلیم او فلاحي ورکر شبیر حسین ساجدي. شبیر صاحب تاسو ته هرکلی وایو په قبایلي خبرونو کې. ستاسو نه زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې تاسو ماهر تعلیم هم یوئ، قبایلي رهنما هم یوئ او فلاحي ورکر هم یئ. نو تر اوسه پورې به لومړۍ خبره د تعلیم په باره کې کوو چې تعلیم یو بنیادي څیز دی او د دې له وجې یو قام هم ترقي او پرمختګ نشي کولی. نو تر اوسه پورې چې ستاسو کوم د خیر ښېګړې تنظیم دی او په تعلیم باندې کار کوي، نو څومره تعلیمي ادارې تاسو جوړې کړي دي او په هغه کې څومره طالبانو شمېره څومره ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو زه تاسو شکریا د کوم چې د کورمې ایجنسۍ مسایلو لپاره د هغوی نه خلکو خبرولو لپاره تاسو موږ ته ټایم راکړو. مو کورمې ایجنسۍ کې تعلیم لکه څنګه هر ځای کې کلیدي حیثیت لري، ضروری دی، خو کورمې ایجنسۍ کې تعلیم نورو ایجنسیانو په نسبت ډېر ښه دی او موږ خپله چې کوم کور شروع کړی دی کورمې ایجنسۍ کې 1992 نه مو تعلیم باندې کار شروع کړی دی او تر اوسه پورې کورمې کې او روغځایو کې مو دغو دوو ایجنسیانو کې 22 سکولونه دي. 22 سکولونه تاسو جوړ کړي دي؟ 22 سکولونه دي. دي کې یو ګرلز انټر کالج دی چې هغه د جنکو یو کالج داسې دی چې فاټه کې اولنی کالج هغه اعزاز موږ ته حاصل دی چې مو هلته کې او ورسره چې کوم دی کوم آرفن یعنی یتیمان بچي و بچی دي هغه د مو څوره ادارې دي 22 ادارو کې هغوی نه مو پیسې نه اخلو، فیس نه اخلو او بلکې خپل جیب نه هغوی سره مو مدد کوو. ورسره چې کوم دی دغه 23 یعنی 22 ادارو کې راؤنڈ اباؤٹ 8,500 سټوډنټس دي کې سبق حاصلوي. خو که مو اوورال وګورو نو کورمې ایجنسۍ کې چې کوم تعلیمي ریشو دی هغه د نورو ایجنسیانو خو پرېږده. زه خو به یوه کیسه دا وکړم چې هغه یی چې خپل نوم لیکای شي او پړووای شي هغه پړه لیکه بلای شي اخ کې درسي نو که داسې وي نو مور دین 90% اپر کورم چې کوم دی هغه ایجوکیټډ دی نو چې اوورال یې راواخلې نو 70% خو مو ایجوکیشن دی. نو شبیر صاحب دا لکه څنګه تاسو ویل چې په کورمه ایجنسۍ کې تعلیم ډېر زیات عام دی او ډېر شرح هم سوا ده، نو دا ستاسو د دې سکولونو برکت دی که نه په دې کې نور حکومت لخوا هم دغه جوړ شوي دي سکولونه او تعلیمي ادارې؟ بالکل ډېر ښکلی روغ سوال دی. دې کې داسې دی چې لکه په ټولو نه اولنی فاټه کې چې کالج جوړ شوی دی هغه په کورمې کې جوړ دی او کورمې هغه وخت کې چې پاکستان نه و جوړ هغه نه مخکې هم کورمېوالو که څه شي ډیمانډ کولی نو انګریز نه به د سکول یا د کالج ډیمانډ کولو بجای دي چې لکه نورو ایجنسیانو کې مراعات او ملکه وغیره وغیره ده. نو ایدی یو څرګند مثال دا دی چې په پاکستان تاریخ کې اول وارې چې کومه اس اس پی ښځه افسر رسي هغه کورمې نه رسي چې د ګورنر انسپیکشن ټیم چیرپرسن پاتې شوه او سیکرټري پاتې شوه، فیډرل سیکرټري پاتې شوه. هغه لکه تاسو نوم ډېر مقدم نوم دی، ډېره صفا سوتره ښځه علي بیګم نوم یې چې و نو هغه اولنۍ ښځه وه چې سی اس ایس یې فاټه نه وکړو او دې شان ته مخکیني د مو چین شروع کېدو نه مخکې چې کوم وګورئ ډېر زیات انجینیران، ډېر زیات ډاکټران، ډېر زیات ښه غوټ غوټ افسران چې کوم دي هغه دي پاکستان ته کورمې ورکړي دي. نو ګورنمنټ هم دي کې لاس شته. ښه اوس به شبیر حسین ساجدي صاحب اوس به راشو، تاسو فلاحي کارونه هم کوئ نو دا یوازې د تعلیم تر حده پورې محدود دي که نه د دې نه علاوه تاسو چې کوم غریب خلک دی بېوسه خلک دی یا وس لري خو نور داسې په حکومتي کچ د هغوی ته کومې مسلې یا په قبایلي سطح کومې مسلې هغوی ته مخې ته وي د هغوی حل کولو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدامات کړي دي؟ مو یو خو تاسو ته مو کیسه وکړه چې څومره یتیمان بچي دي هغوی ته مو سبق ورکوو. ورسره د یتیمان فیملی یتیمان کورونه چې کوم دي کورنۍ چې دي چې کوم یعنې ټولو نه زیاته غوټه کیسه دا دی چې تېر شوي 2007 نه تا 2012 پورې
څه کورم ایجنسۍ کې کوم قتل و غارت وشو، څه کوم قسم ته خلک الول کړلی شو، خلکو یې بدن 14 ټکړې جوړې شوې. دا راوند اباوټ 2000 فیملیز کوم دي 2000 خاندانونه هغه ورکې اپر کوروم کې جی جی دا خراب شو. اندی شان ته په لوور کوروم کې او په سنټرل کوروم کې زه ټول راټول کې نو مور دین 5000 خاندانونه هغه بې سر و ساماني دغه تحقیق دغه جنگ کې د نام نهاد جنگ کې هغه خلک یتیمان شو. نه هغوی کورونو سپورټ کول، هغوی ماشومانو سبق ویللې. مونږ چې څوره کېږي هغه کې مو خپله حصه چوو او خپل کار کوو. دې سره سره مو لکه یو فلاحي اداره یا یو فلاحي تنظیم یا یو 15 کسان دوره غوټه ذمه پر کوای نشي، هغه وایي سالکې کې هر څه ټیک ټاک دی. دا خاندانونه دوره بعد وخت تېروي چې د کومې دعوې کېږي څه فاټه کې مو ریهیبلیټیشن د کوو، آی ډي پیز د مو سپورټ کوو او دا د کوو دا د کوو. دغه صرف او صرف کاغذونو اخبارونو او اعلانونو پورې دي. پریکټیکلی دا هیڅ هم نه کیږي. په میدان باندې هیڅ نشته دی. میدان کې دا د ورلد فوډ پروګرام چې کوم سکولونو ته جی ماشومانو ته دغه ورکوي، جی لیڈی هیلث ورکرز ته دوی طرف نه سامان رسی، جی جی هغه ټول شپې بازارو کې خرڅېږي، هغه چا کور ته نه رسېږي چې ته د غریب و دی دغه کور ته ورسېږي. ستاسو د وینا مقصد دا دی چې هغه حقدارو ته نه رسېږي، هغه کوم افسران دي، کوم افسران دي چې څوک ورکې انوالو دي هغوی بس هغه خپل جیب ګرمولو لپاره شپې خرڅ کړي. هغه کیک څه بازار کې په 20 روپۍ به ملویږي او د ورلد فوډ پروګرام والا به ته په یوه دکان کې 15 روپیو کې ملو شي. نو هغوی مطلب دی چې 2 روپیو کې 2 روپیو کې خرڅ کړ، خو څه ټول ټرک خرڅ کړي هغه ډېره غوټه پیسه کېږي. نو بیا تاسو قبایلي مشر هم یې وایي. اندي شان ته زه لږ ایجوکیشن طرف ته رسم. څه اندي شان ته ایجوکیشن کې صورتحال دا دی چې کورمې کې 360 پرایمري سکولونه دي. جی جی 360 پرایمري سکولونه دي چې ورکې 233 د الکانو دي او 120 دا د جنکو دي. جی جی دا غریبان د 360 سکولونو کې اپر او لوور کوروم کې خو ډېر ښه دغه دی چې خلک عوام چې کوم دی هغه خپله سپورټ کوي. صحیح. خو په څه ورته یې چې نن ورته سنټرل کوروم یا اف آر کوروم چې کوم دی هغې ته کې چې کوم سکولونه دي هغه دوی زیاتی په دې کړی دی چې حوالې ملک ته ور کړی دی، هغه ته نه وجرا جوړه کړې دی. هغه سکول نشته. صحیح. او موجوده وخت کې کافي سکولونه تباه شو، خو هغه کې اصلي هم تعلیم نه کېدو. ویلې چې تنخواهان یې ملکانو خسته، استادانو هم مفت خسته. نو اوس دې حالاتو کې کچېرې یو پرایویټ خیر ښېګړې والا تنظیم یا څه مشران خپل کردار ادا کولی نه، نو لکه څنګه د اف آر کوروم حالات ته انداسې د لوور او د اپر حالات هم و. دا خو حکومت سراسره د یوه عام سړي و د باشنده هم د پاکستان باشنده دغه ذمهداري دی چې هغه ایجوکیشن کې کار وکړي. نو موږ دا